موږ همیشه وایو چې په پاکستانو کې او بیا خاص کر په پښتنو کې د ټیلنټ کمی نشته، خو که کمی دی هغه د وسایلو دی، که کمی دی هغه د سپورټ دی، که کمی دی نو هغه د حکومت د سایډ نه دی. دغه سایډ باندې تاسو دغه ویډیو ګورئ چې زموږ یو پښتون ورور یو جهاز جوړ کړی دی او د هغې دغه پرواز تاسو ګورئ. دغه ویډیو را سره پوره وګورئ او کوشش وکړئ چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې ټولې دنیا ته ورسي. د پښتون ټیلنټ، د پښتون هنر، د پښتون هغه قابلیت ټولې دنیا ته ورسي او زموږ اعلی حکامو ته ورسي چې د داسې خلکو سپورټ وکړي چې هغه د پاکستان او بیا خاص کر د پښتنو نوم په دنیا کې روښانه کړي. دغه ویډیو را سره وګورئ چې څنګه دغه جهاز چې دی دغه خپل پرواز کوي او بیا دغه راکوز کوي. دغه څنګه دی د پاسه پې پاکستاني جنډه لګېدلې ده او دغې جنډې ډېر زیات خوشحاله کړم چې الحمدلله زموږ په پاکستانو کې داسې دومره ټیلنټ شته دی چې یو انګریز یو څیز جوړولی شي نو زما پښتون هم هغه څیز جوړولی شي. دغه ویډیو را سره وګورئ. Sacar que crepe زيريزينا مزيكا. ايه قاعد لك ما تخوي شو ندخل خويا ديك سړیان خړال کیه ها وړي ټول تورا غړ بڑا ویډیو سره زیات نه زیات شیر کړئ. نن د پښتون هغه ثابته کړله چې په پښتنو کې د ټیلنټ کمی نشته دی، خو که کمی دی هغه د وسایلو دی، که کمی دی نو د حکومت د سایډ نه دی. پکار ده چې حکومت داسې خلک سپورټ کړي چې هغوی داسې نور څیزونه جوړ کړي چې په دنیا کې هغه دنیا ته وښایي او د پښتون او د پاکستاني قوم هغه قابلیت، د پاکستاني قوم هغه ټیلنټ دا ټولې دنیا ته وښودلی شي. نو پکار ده چې حکومت داسې خلکو ته توجه ورکړي او داسې خلکو ته وسایل ورکړي چې داسې نور څیزونه داسې جوړ کړي. ویډیو را سره پوره وګورئ او زیات نه زیات شیر کړئ. لا شكله بس ودري دو شو شنو يا ايه خلاص خلاص अच्छा